د بي بي سي راډیو درنو اوریدونکو ښه راغلاست. تاسې د افغانستان د تعلیمي مؤسسې خپرونې اورئ. لومړی د نوي کور نوي ژوند ډرامې 4441 برخه خپرېږي. نوی کور نوی ژوند د بي بي سي راډیویي ډرامه. شمس په ژړا کور ته راننوت. خپلې مور غوټۍ ته یې وویل چې ماشومان پرې ملنډې وهي او ځوروي یې. عابده د شمس پوښتنې ته راغلې وه او د شمس په لیدو سخته خفه شوه. هغې وویل چې مور او پلار باید خپل ماشومان پوه کړي څو د معلولیت لرونکو کسانو له ځورولو لاس واخلي. اوس به له سمندر څخه واورو چې بر کلي ته د څه لپاره راغلی. معلم صاحب رحیمه و معلم صاحب رحیمه. سمندر استاذه ستړی مشي. خیر وشي معلم صاحب تم ستړی مشي. الله پاک دې بخواره. نن مې طالب اداره دي ښه شو چې ومې لیدلې او له سرګردانۍ نه خلاص شوم. یوه مشوره مې در سره کوله. په پوهه او تجربه کې تله مانه مخکې سمندر استاذه. خو خیر ووایه چې څه دی اورېدلی دي. زه به مې خپل ذهن پکې درته وازمایم. هغه غونډۍ خو وینې څنګه نه؟ ته به خبر یې او که نه ځینې کسان پیدا شوي دي چې هلته کیندنې کوي و معلم صاحب. څه؟ کیندنې کوي؟ هو. چا درته دا خبره کړې ده؟ ته یې څوک څه کوې؟ دا راته ووایه چې مخکې زما له وینا نه دې دا خبره له بل چا اورېدلې او که نه؟ نه ته لومړی کس یې چې دا خبره دې راته وکړه. خو زما باور نه راځي چې داسې کوم کار دی شوی. چې باور دې نه راځي نو ګل خان راته ویلي دي. ته خو پوهېږې چې ګل خان دروغ نه وایي. ګل خان څه درته وویل؟ هغه خو ټیکټر لري. اکبر دې یو ټیکټر خاورې ورته ویلي وو. بیا لکه چې له قمرګل سره غونډۍ ته تللی وو. هلته یې لیدلي وو چې په غونډۍ کې ډېرې کیندنې شوي دي او خاوره یې پرته وه. که داسې کوم کار شوی وي اوس به ډېر کلیوال ترې خبر وای. معلم صاحب رحیمه ته هم ښه وایې. خبره داسې ده تر هغې چې څوک غونډۍ ته ور نه شي څنګه به پوه شي چې هلته څه کار روان دی. بله دا چې کومو کسانو چې کیندنې کړي دي د شپې یې کړي دي ځکه د چا پام ورته نه دی اوښتی. داسې چل دی. دا خو ډېره د حیرانتیا خبره ده. غونډۍ خو د چا شخصي مال نه دی چې هر څوک دې په خپل سر پکې کیندنې وکړي او پټې خزانې دې ترې وباسي. مونږ هم همدا وایو که نه. له دې خبرې ډېر څوک خبر نه دي. د همدې دپاره تا ته راغلم چې ستا نه مشوره وغواړم چې څه وکړو او څه ونه کړو. د دې خبرې پټول ښه کار نه دی. کلیوال به پرې خبر کړو چې دا کسان معلوم کړي چې په دې کیندنو کې د چا لاس دی. ای شاباس دا د ګل خبره وکړه. خو زه وایم که ټول کلیوال خبر سي هغه کسان چې دا کیندنه یې کړي هغوی هم خبرېږي بیا نو په لاس نه درځي که نه. نو ته څه وایې چې څنګه وکړو؟ اوس به یوازې باوري مشران خبر کړو. په ګډه به یو تصمیم ونیسو چې د دې کیسې تر تله ځان ورسوو. الحمدلله شکر چې کور ته راورسېدو. ښایستکې بچې مې ستومانه شوه. د کلینیکه یې اوږده لاره ووهله. نانو ژاړه مه. ګلمکۍ څه املا وه ګوندې ستوماني ووځي. سمه ده اوس یې دستي په زنګو کې اچوم او زنګوم یې. خو نه ګمان مې دی چې وږې به وي. صبر چې لږې شیدې ورکړم نسې چې موړ شي کراره به ویده شي. نو بیا یې ژړا ته مه پرېږده. نه یې پرېږدم. لږه شیدې وخوري. دا ده د خوارکۍ سترګې پټې شوې. شیدې یې سمې ونه رودلې. اوس یې نو په زنګو کې واچوه او لږ یې وزنګوه چې بېرته راویښه نه شي. ښه ده. دا دی سمې ملوله.
خوارکۍ یې په ټوله لار کې وژړل. نه پوهېږم چې ولې دومره ناکراري وکړه. زړه مې ورته ډېر وسو. وی غفاره ته عجیب بني آدم یې. آخر خوارکۍ ته ستنه لګېدلې ده، واکسین شوې ده. لوی بني آدم ته چې ستنه ولګي څومره ورسره ناکراره وي. دا خو لا د 15 ورځو وړه ماشومه ده. ښه خو داسې ووایه. زما ورته سودا شوه چې اوس خدای مکه کوم بل چل پې نه وي شوی چې دومره ژاړي. ګلالۍ په خپله ژبه راته ویل چې ماشوم له واکسین نه وروسته ته به ناکراري کوي، ورته اندېښنه مه کوئ. چې درته ویلي دي بیا خو سمه ده. ته خو پاڅېږه، پیاله چای رادم که چې د دواړو ستوماني پې ووځي. زه به چای درته دم کوم، خو صبر چې له جیبه مې دا کارت راوباسم. دا کارت واخله او د خپلو اسنادو په بکسه کې ښه سنبال کېږده. زه د خپلو اسنادو بکسه هره شیبه درته نه شم راخیستی. دا خوشي کار دی. کوم ضرور سند خو نه دی چې هلته یې کېږدم. ته غوږ ونیسه، دا خوشي سند نه دی، ډېر ضرور سند دی. څه شي ضرور؟ په کلینیک کې ګلالۍ راته وویل چې د زینب د واکسین کارت به ډېر کلک ساتي او سنبال ځای کې به یږدي چې درنه ورک نه شي. که ورک شي څه تاوان به وکړي؟ تاوان یې دا دی کله چې بیا کلینیک ته د واکسین لپاره ورولو، که دا کارت یې نه وي هغوی نه پوهېږي چې دې ته کوم واکسین شوی او کوم نه دی شوی. عجیبه ده. ګلالۍ دا هم ویل چې کله بل ځل د واکسین لپاره مو ماشومه راوسته نو دا کارت به خامخا ورسره راوړئ. بل واکسین هم ورته کېږي که څنګه؟ هو ان څو نور واکسینونه ورته کېږي. وخت یې د همدې کارت له مخې معلومیږي چې کله به یې په کومه ورځ بیا واکسین ته بیایو. ماینده میگه پریوال وطه. خدای خیر کړي. شمسه زویه څه خبره ده؟ سترګې دې وغړوه زویه. بس میکه مورې ماینده برګې میگه مې. مور دې زار شه، هیڅ خبره هم نشته زویه. کلمه تېره که زویه، لعنت په شیطان که، لکه چې کوم بد خوب دې ولیدو. ډېر خراب خوب مې لید، سخت وډار شوم. دا دی زه در سره یم، نور مه ډارېږه. شکر چې خوب و. اوس نو دې ارامه ساه واخله او ما ته ووایه زویه چې څنګه خوب دې ولیدو. خوب مې لیده چې د غونډۍ لمن ته مې میږې بیولې وي. امیدم راسره وي. شپېلۍ وهم، بیا ناڅاپه په میږو ماین والوځي. زړه دې مه اچوه زویه، خوبونو کې خو هر انسان هر څه ویني. سر کېږده ویده شه. مورې نشم ویده کېدی. ولې نشي ویده کېدی زویه؟ خوب مې وتښتېد. ژر ویده شه زویه، هسې نه چې اوس دې پلار راویښ شي وایي به چې په دې نیمه شپه کې تاسو زوی او مور څه کیسې شروع کړي دي. چې سترګې پټې کړم، ډېر ډارونکي شیان مې سترګو ته کېږي. هماغه د میږې په ماین الوتل مې رایادېږي. د چاودنو غږ مې په غوږو کې تاویږي. خیر دی زویه، پېښه نوره هېره که او خوب دې په ځان مه خرابوه. ستا نارامي دې زه او پلار دې نارامه کړي یو او ځورېږو. له څه وخته چې پراګۍ میږه په ماین الوتې هېڅ خوب نشم کولی. هره شپه ډارونکي خوبونه ګورم. دا دی ما خو درته وویل چې تر څو دې هغه پېښه له ذهنه ونه باسې همداسې خوبونه به ګورې. بیخي هېره که او هېڅ فکر بې مه کوه. نو زه څه ملامت یم مورې؟ هر څومره خواري چې کوم نه مې هېرېږي. پراګۍ میږه په خوب کې ګورم چې ما ته ګوري او راته بغېږي. ښه اوس دا خبره پرېږده، نور ویده شه. د غم مایندې شي چې پرته یې خوبونه مرام کړي. مورې نه ویده کېږم. لیونی کېږه مه شمسه زویه، لا خو اوږده شپه پاتې ده، همداسې په ویښه تېره یې. خیر دی
مورې ته راسه څنګ ته کښېنه چې ونه ډار شم. سمه ده، راځه زما په زنګانه سر کېږده او سترګې دې پټې کړه. مورې پیاله دې راوړاندې کړه چې درته یې ډکه کړم. ځواني ورکړه نشم، بس ده ډېر مې اوس کې شازي لورې. دغه مینه او مجیب چېرته دی لورې؟ هغوی بهر لوبو ته وتي، اوس به راشي. ځواني مرګه د نشم، زه خو راغلم چې هم تاسو وګورم او هم د نه یوه پوښتنه وکړم. د څه شي پوښتنه مورې؟ خدای وکړي چې ته راته رښتیا ووایې. خامخا به درته رښتیا وایم، ته خو دې پوښتنه وکړه. ما دا ویل چې دې ورځې کې خو به مجید کور ته کوم شی نوی نوی راوړی؟ نه مجید خو داسې خاص څه نه دی راوړي. دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟ ځواني مرګه د نشم، دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې بله ورځ د پلار کور ته صندوق راوړی. د څه شي صندوق؟ نور خدای پوهېږي چې دننه پکې څه دي. څه وخته د مخې زما صندوق ته کلوپ ور واچو او ځینې شیان یې پکې کېښودل. اوس یې له هغه بېرته راواخیستل او بل صندوق ته یې ور واچول. غاړ کلوپ یې ورته اچولی او کیلي په جیب کې ګرځوي. نو پوښتنه دې ترې ونه کړه چې صندوق کې څه شی دی؟ ځواني مرګه د نشم، څو ځله مې ته نه پوښتنه وکړه خو ځان تېر باسي او هېڅ حل نه وایي. ښه نو مطلب پلار مې نه غواړي څوک پوه شي چې صندوق کې څه شی دی. هو که نه، همدې خو یې ما ته هم اندېښنه او شک را پیدا کړی. ما ویل مجید هم دې ورځو کې ملک سره لاس یو کړی، کیدای شي هغه هم څه کور ته راوړي. که مجید څه شی راوړي وای نو بیا یې خامخا ماته ویل، خو کوم څه یې نه دي راوړي. ډېره مې سودا ده ځواني مرګه د نشم چې آخر دې صندوق کې څه شی دی. خو هر څنګه چې کېږي صندوق خلاصوم او ځان پوهوم. له دې کاره تېره شه مورې. ولې ځواني مرګه د نشم؟ هسې نه چې پلار مې پوه شي او درته غوسه شي. ښه درته معلوم دی چې یو ځل په ترخه شي بیا نو ورسره خبره نه کېږي. ما هم دا ویښتان لمر ته نه دي سپین کړي. داسې کار کوم چې پلار دې هېڅ پوه نه شي. زه خو وایم مورې په خپل سر دا کار مه کوه. که صندوق خلاص کړې پلار به مې خامخا در باندې پوهېږي، په غم به ورسره واوړې. هر څنګه چې کېږي ځان په اصلي کیسه پوهوم. ځواني مرګه د نشم، بیا دې چې پلار هر څه وایي وایي به یې کیسه کې نه یم. نو اوس څه ضرور ده چې ځان پوهوې، خو یو څه به وي بلا دې ورپسې وي. ضرور څنګه نه ده ځواني مرګه د نشم، هسې نه چې پلار دې داسې کار شروع کړی چې ټول کور په غم واړی.